شیطان د الله ته توبه وباسي چې الله پاک ما معاف که زما توبه ده نو الله به معاف کیو کنه نو او الله چې کوم دي د هر چا توبه قبلې د قیامت پورې الله د هر یو کس چې کوم دي توبه چې کوم دي قبلې اده کافر قبلې او هغه د مسلمان قبلې او هغه د چا خو دیو جن الله ته دا پته ده چې دا شیطان چې کوم دی دا ابلیس دا توبه دا نو باسي دا توبه نو باسي ځکه چې کله وی موسی علیه السلام ته د شیطان ویل چې موسی علیه السلام ته الله ته وایي چې د ابلیس وی چې زه توبه وباسم الله ما ته معافي وکړي وکړه ما ته وبخنه وکړي وکړه زما توبه به قبول کړي وکړه موسی علیہ السلام د الله دربار ته لاړ الله ته وی الله پاکه دا چې شیطان ابلیس راته دا سی ویل چې الله ته وایي چې زما توبه به قبلې کنه نه وکړه زما توبه به قبول کړي کنه الله ورته وی او زه د شیطان د هر چا توبه چې کوم دی قبلو نو چې کله موسی علیہ السلام رالی او شیطان ته ویل چې الله وی چې بالکل د توبه قبلو بیا ورته شیطان وی موسی علیه السلام الله ته وایي چې څنګه توبه وباسم 2 رکعات نفل وکم 3 رکعات نفل وکم څنګه ز توبه وباسم موسی علیه السلام بیا د الله دربار ته لاړ الله ته وی چې شیطان وی چې څنګه توبه وباسم 2 رکعات نفل وکم څنګه منځ وکم څنګه طریقې سره توبه وباسم نو الله ورته وی موسی وی ورته وای چې آدم علیه السلام اوس چې کوم دی وفات شوی قبر کې دی مخکې ژوند دی اوس قبر کې نه تلام شو او د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه سی ورته ویل قبر ته سجده سی ورته ویل د آدم علیه السلام قبر ته چې کوم دی سجده ولګوا نو بیا به ته چې کوم دی سو کما چې کله موسی علیه السلام شیطان د داسې ویل نو هغه وی چې ها چې کله ژوند دی او اسمانونو کې نه ما وته سجده نه لګولې اوس په قبر کې پروت زه وته څنګه سجده ولګو سیمه چې اوس په قبر کې پروت نه زه اوس ورځم او قبر ته د آدم علیه السلام قبر ته سجده لګو نو توبه چې کوم دی هغه څه وینځ دیو جن علماء کرام فرمایي چې یاره قیامت کې بم الله فرمایي چې اوس هم د مفهومه آدم علیه السلام ته سجده ولګوا خو دې دا تکبر د وجه هغه سجده نه لګي